د هر شي دپاره یو خپله طریقه چې په هغه طریقه باندې هغه کار وشي نو الله رب العزت یې قبلوي. ګوره تاسو به لیدلي ډېر خلک دعاګانې کوي خو لاس چوت کې وایي یا الله که راکړې جوړ ټیک ته نو لکه داسې دعا وکړي. دا دعا الله رب العزت ته قبلونه نه دا نه قبلوي. دویمه دعا داسې ده چې ته دعا کې د الله رب العزت نه نو الله ډېر انتهایی مهربانه ذات دی. دومره مهربانه ذات دی حضرت یعقوب علیه السلام د خپلو بچو سره ډېر زیاته مینه کوله. نو بچو یې یوسف علیه السلام بوته و کوهي ته یې وروغورځاوه. ډېر تاسو واقع معلومه ده 22 کاله بعد یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام سره میلاو شو. 22 کاله بعد چې کله پلار او زوی یو بل ته مخامخ شو نو یو بل ته په جاړه باندې شو. ډېر زیات یې وجړل. تر دې پورې کتابونو کې راځي وایي یعقوب علیه السلام بېهوشه شو. دومره جړه یې وکړه. بیا چې کله په هوش کې رالی بیا دواړو غاړې میلاو کړې نو فرشتو په اسمان کې ویل یا الله څومره مینه د یو بل سره پلار او زوی کوي. وی الله رب العزت وفرمایل چې ای فرشتو زما د قسم مې په خپل ذات باندې چې دا یو پلار دی یوه مور ده چې د خپل بچي سره دونه مینه کوي. زه د اویو میندو نه زه د اویو پلارانو نه سوا د خپل بنده سره مینه کوم. نو چې بنده کله الله رب العزت ته لاس چوت کړي نو الله به څنګه سوال نه قبلوي. لیکن د سوال دپاره خپله طریقه ده چې په هغه طریقه باندې سوال وشي د الله نه نو الله رب العزت یې قبلوي. او چې هغه طریقه نه نو دعا به یي اثر به یي لیکن هغومره اثر بیا نه کوي څومره چې پکاري. نو دعا طریقه دا ده چې کله تاسو دعا کوئ نو اول طریقه خو دا ده چې خلک لاس څوک داسې نیولي چا دس چل کړي. دا دعا طریقه نه ده. دعا طریقه دا ده چې لاس به داسې راټول ونیسي. دا ګوتې به داسې راټولې دا به تندي ته مخامخ کړي. لاس به داسې بند دي. یوه خو دا. دویم عمل به دا وکړي چې کله ته الله رب العزت نه سوال کې نو اول به الله رب العزت صفات بیان کړي چې یا الله ته خو د اویو میندو نه د اویو پلارانو نه سوا مینه کې. یا الله ته رحمان یې یا الله ته رحیم یې یا الله ته جبار یې یا الله ته رزاق یې. اول به الله رب العزت صفات بیان کړي. وروسته به وایي یا الله دا دعا نه کوم یا الله دا ضرورت مې دا حاجت مې یا الله دا پوره کړه. یو عمل ده. درېیمه خبره ده چې کله تاسو دعا کوئ عایشه رضی الله عنها فرمایي و چې کله تاسو دعا کوئ نو تاسو داسې دعا کوئ چې یا الله ماله دا شی راکه. یا الله زه تا پیدا کړم ستا بنده یم. یا الله زه نه غواړم مال یې راکه. داسې دعا چې یا الله لاس یې چوت کړي یا الله زه نه غواړم او یا الله تې راکه. دا طریقه نه ده. دا طریقه هغه فرمایي وایي تاسو چې کله لاس چوت کړي نو وایي یا الله تا پیدا کړم ستا بنده یم تا را باندې د هر څه راوسري یا الله ما دا ضرورت پوره کړه. نو کلک د یقین سره چې دعا وشي هغه دعا الله رب العزت قبلوي.